زه د چاریاب اوسېدونکی یم. زما سره دغه پیسې ما په دغه پروډ راوړې وه ځان له کاروبار لپاره. هغه وسوځېده، اوس ما ته غل نه ده معلوم چې یاره څه چل شو. او د اور به ورته لګېدلی نو اور نه نه ما ته څه پته نه لګي. موږ ته دوی چې راورسېدو چې یوه پروډ یې نه اور چاپېره شوی بیا نه مړ کېږي. زه دغه مطالبه کوم چې حکومت زما سره دغه امداد کولی شي. ښه بای دا پیسې د دې کاروبار دپاره د یو بل نه مې قرض کړی وې، لنډ مې دغه کړی و چې یاره ځان له به پې دا پروډه خرڅوم را خرڅومه. هغه زما نه وسوځېده، ټول دغه حال دی. اوس زما څه لنډ نه کېږي بل. زما د موبایل نمبر 0340 93 51 903. چلې دا پروډه من قرضدار کړی، دا پروډه ځان اخیستې وه دی او دا لږ د خدای عجز دی. خپل کور د کسنې دغه کاروبار و، دې لپاره پیسې قرض کړو یو ځای بل ځای خدمت یې کړی و. دا بارانونو کې راوړې وه، خپله منډه تړلې واله وه. اوس تیاره شو، برابر شو، هاتې اوسېدلی شوه. لکه څه درکې نه لګي یا دغه دی غریبوالی دا عجز دی. دغه محنت مزدوري وه او په قرض دا ول تقریبا 7 لک روپۍ پروډه وه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه د میډیا والو شکریه ادا کوم چې دوی راغلو په دې سخت وخت کې زموږ د دې غریب عوام سره ودرېدو. دا پروډه دلته پرته وه، دا زموږ یو غریب ورور دی او د ډېر محنت کړی او ثابت کال د محنت کړی او دا پروډه یې راوړو د خرڅ لپاره او پته نه لګي چې چا ظالمانو داسې ظلم وکړو. دا د 7 لک روپو 8 لک روپو پروډه وه او د علاقې د خلکو شکریه ادا کوو. ټولو خلکو دومره محنت وکړو، رسکیو والا هم خپل ډېر زیات کوشش وکړو، خو بازار چونکې بند و نو هغو ډېر په قلاره رالو. څه د وس مناسب خپل چې څه کوشش و خلکو ډېر وکړو، خو هغه پروډه چونکې ډېره زیاته خرابه شوه وسوځېده. نو موږ د حکومت نه مطالبه کوو، د اعلی حکام نه دا مطالبه کوو زموږ د دې غریب ورور سره څه نه څه اخلاص امداد وکړي. نو موږ به د حکومت ډېر زیات مشکور یو. تاسو یو ځل بیا شکریه ادا کوو. ډېره مننه او ډېره مهرباني.